د بینظیر د روپو په باره کې اهم معلومات راغلي دي. هغه معلومات سره شیر کوم ځکه زیاتره کسانو ته په پیسو راغستلو کې مشکله جوړیږي. ځینې کسانو روپۍ راغستې دي، نو د هغو لپاره هم دا ویډیو لازم ده چې سبا ورځې تاسو ته مشکله چې دا جوړه نه شي. په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغو تر اوسه پورې سیم چې دی دا هم نه دی راغستی. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي، ځکه زیاتر کسان به له دې نه نه خبر، نو هغو تر اوسه پورې سیم چې دی دا هم نه دی راغستی. نو کومو کسانو چې سیم نه راغستی ادي لاړ شي او ځان له دې سیم راواخلي. خو له دې نه مخکې موږ تاسو ته هم دا خبرې کړې چې سیم راواخلئ، خو په هغې کې ځینې کسانو دا خبره چې دی دروغ ده او زموږ اکاونټ چې دی د هغې سره سیم چې دی دا لینک شوی دی. نو کومو کسانو چې لینک شوی او بهر یې سیم راغستی نو هغو ته په اوس مشکل راځي، هغو ته تاسو دوباره سیم چې دی دا راواخلئ. نو د هغو هغه روپۍ چې دي دا لیډ شوې د څه له وجې نه لیډ شوې چې هغو سیم چې دی دا په غلط ځای کې راغستی. نو کومو کسانو چې نه یې راغستی خو د لاړ شي په دفتر کې د ځان لا سیم چې دی دا دې راواخلئ چې په دفتر کې راواغستلو هلته به یې لینک هم کوي، ځکه په یو ځای کې تاسو ته سیم میلاو شي چې هغه د ټلیناري یا جیز والی د هغو د کمپنۍ هغه کس چې دی هغه ناسي هغه تاسو له دغه سیم درکړي. بل ځای کې د بینظیر د دفتر کم کس چې دی هغه ناسي په هغه دفتر کې، نو تاسو به د هغه خواله لاړ شئ، هغه به تاسو له د اکاونټ سره لینک کړي. نو چې څنګه هغه لینک کړي نو ستاسو اکاونټ چې دی په دغه ټایم باندې جوړ شو. خو په دغه ټایم باندې چې دی تاسو ته به روپۍ نه میلاویږي، ځکه ځینې کسانو ته اوس هم راځي ان ایکټیو چې راځي. نو ان ایکټیو چې راځي هغه هم د دې د وجې نه راځي، او ځینې کسان د دې د وجې نه چې دی لږ ډېر روپۍ چې دي دا لیډ شوي دي نو هغه دې صبر کوي. چې کوم کسان ته دا راځي نو هغه لږ صبر کوي، د هغو له طرفه خو 10 ورځې ویلی شو 10 ورځې پوره شوې، خو کیدای شي که لږ نور ټایم په دې کې لګي نو تاسو به صبر کوئ. که ان ایکټیو تاسو ته راځي نو لږ صبر وکړئ، تاسو ته به میسج راځي به راځي. دا د هغو له طرفه معلومات راغلي دي، پروني معلومات دي چې هغو دا ویلي دي چې د هغو له طرفه به تاسو ته اوس میسج راځي. هغه میسج به تاسو ته د بینک د طرفه راځي، ستاسو په اکاونټ کې چې دی روپۍ جمع شوي دي تاسو به لاړ شئ، نو هلته کې به ګوته هم ولګوئ د خپل اکاونټ لپاره، لکه خپل اکاونټ چې دی دا بایومیټرک هم کوي او ستاسو اکاونټ ته به دغه روپۍ راشي. نو بیا تاسو روپۍ چې دی دا د تاسو راستی شي، او که نه راوکاږئ نو ستاسو په اکاونټ کې پروت وي هغه چل به نه چې ستاسو روپۍ چې دی دا واپس شوې. نو دغه طریقه چې دا به کومو کسانو چې روپۍ راغستې دي یا کومو نه دي راغسته هغه اوس روپو له ځي نو چې کله تاسو روپو له ځئ او روپۍ راخلئ نو خپل موبایل چې دی دا به نه ورکوئ. موبایل که ستاسو سره ساده او که ټچ والا، ځینې کسان پکې دا تپوس هم کوي په دواړو موبایلو کې چې دی دا چلیږي، که ستاسو سره ساده او که ټچ والا موبایل دواړو موبایل به دې کې چلیږي. خو کوم ځای کې تاسو روپۍ راغلئ نو موبایل به هغه په لاس کې نه ورکوئ، موبایل به په خپل لاس کې نه شي. همیشه لپاره به موبایل په خپل لاس کې نه شي، ځکه ځینې زنانه به هغو له به دغه ورکړي موبایل ورکړي چې موبایل ورکړو نو تاسو ته ګوره د بینک د طرفه میسج راځي ستاسو روپۍ راغلي دي. بیا چې کله تاسو روپۍ راواخلئ چې روپۍ راواغستلې نو بیا تاسو ته یو دویم میسج راشي چې تاسو خپل روپۍ چې دی راواغستې. نو که دغه کس دا میسجونه ډیلیټ کړل نو بیا ستاسو سره د قسط چې دی څه ثبوت چې دی دا بیا ستاسو سره نه. نو کوشش وکړئ چې موبایل چې دی دا به هغو له په لاس کې چې دی دا به نه ورکوئ. که کومو کسانو روپۍ راغستې نو هغه دې هم په راتلونکي وخت کې احتیاط کوئ، او تاسو چې دی هم کوئ چې کم کسان ځي صرف په خپل کوډ او دغه هر سره چې ووایي نو تا ته به هغه روپۍ چې دي دا به تا ته میلاو شي چې میسج تا ته راغلی. بیا چې ته روپۍ راواخلې نو دوباره میسج تا ته هم راشي چې تا خپلې روپۍ چې دی دا راواغستلې.